وعلیکم سلام، څنګه حال دی؟ خیر خیریت دی، شکر دی. تاسو ښه یې؟ الحمدلله، کور کې خیر دی؟ واړه ماړه ښه دي؟ ټول ښه دي، شکر دی. ستاسو دعا. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان. دا ویډیو لا کمپلیټ وګوره یار. یو مسافر چې کور لرنګ وکي نو هغه سره خپل ښځه څنګه خبرې کوي، خپل مور پلار ورسره څنګه خبرې کوي. دا یو الګ ډېر ټیلنټډ الګ دی یار. د بیخي کړي دا ټول اوازونه هم د خپل دي. تاسو له ویډیو کې ښکاري چې ټول اوازونه د هم په خپل او باسي اسې موبایل وګل نیول. نو راځي دا ویډیو کمپلیټ وګوره یار. ډېر زبردست او ډېر د خندا ویډیو ده. مور څنګه ده؟ داجی څنګه دی؟ مړه مور خو دې ښه ده، خو مور خو دې راسره هغه شرمول اغوستې دي چې ویلی درته نه شم. ولې؟ کله زما پسې کله زما د بچو پسې داسې رنګتي که نه ټیک ده. د نورو خلکو څنګه خواخویاني د خپلو نسو نه زارېږي. دا خو زما سره داسې سهار ماښام جنګ جګړې کوي چې ویلی درته نه شم. تو خیر د مور له ورکه؟ خیر دی بله، د مور سره دې خبرې وکړه، خو قنده ته پړی د دې مور نوم بیا مانه ښه. بالکل یار، بالکل همداسې کېږي. مسافر چې څومره مي نو ښځې ورله همدا خبرې کوي چې مور دې را سره داسې وکړه. نه ضرور نه چې ټولې داسې وي، ډېرې ښې ښځې هم شته پښتنې پیغلې چې د خواخیانو خدمت کوي. خو ډېرې داسې وي چې لکه هغه خپل خاوند له د خواښې په سر لکه خاوند چې کومه مور د هغې په سر ولا شیطانیانې کوي. نو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ چې مخکې پکې څه دي. هلو مور جان، اسلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې زویه؟ خیر خیریت دی، شکر دی. تاسو خیر مور؟ ټول ښه دي. ملګري دې څنګه دي؟ یاران دوستان دې څنګه دي؟ انډیوالان دې څنګه دي؟ مور خیر ده. تاسو د کور کې دا جګړې ولې کوئ؟ یا بچیه ښځه دې نه ده زما د قرآن وایي سهار ماښام زما پسې داسې رانښتې چې بېله درته نه شم. زه خو مې به الله شته، الله دې ورته د خپل ځمکې زړې بر بېرته کړي. بیا خیر د مور خیرې ورته مه کوه. ته د حاجي لور که زه به د حاجي سره څو خبرې وکړم هغه به یې پوهېږي. یې بوډاواله خبرې به سره کوم. د حاجي راز هلو، سلام علیکم دادا. وعلیکم سلام. څنګه یې زویه؟ خیر خیریت دی، شکر دی. ته ښه یې؟ خیر دی. ملګري دې څنګه دي؟ یاران دوستان دې څنګه دي؟ انډیوالان دې څنګه دي؟ ټول ښه دي، شکر دی. داجي تاسو خیر؟ کور کې خیر دی؟ خیر خیریت به کور کې یاره داسې شی دی چې ستا د هر شر ښځې د شر جوړ کړی دی. ښه وایي چې زه چې دا کېږم ما ورته خیر ده زوی مې راشي نو بیا به انشاءالله جدا شي. خیر دی. داجي تاسو هم سره ګزاره کوي که نه؟ هلکه ته خو زمونږ د خپل زړه کور زړه غوښې نو ته مونږ به څنګه ستا لکه د ښځې نه اورو؟ او خو زمونږ کور ده، زمونږ لورکۍ ده، خو په هغې کې ځای نشته. او ما ته بله خبره داسې ده چې موبایل راته نه پرېږدي واله خبرې ورسره کوه. دا وایي بالکل سیم ټو سیم هم سیم کیس روان دی یار. بالکل ښه ایکسپیرینس سړی دی او همدغه رنګ کیسز کېږي یار. بالکل ډېر زامن پکې وي چې هغه ډلګان وي، مطلب د ښځې مني. ډېر پکې وي چې ښځې له وینو کښې وله وایي زما د مور خدمت کوه. خو زمونږ پښتانه رونه ډېر زیات غیرتمن خلک دي او ډېر زیات پښتانه خو پښتانه دي، مطلب د خپلې مور خدمت خو یار ابویسلي کول پکار دي. مخکې ګورو ورکوه ځه. تا خو د مور پلار خبرې واورېدې که نه؟ او ما واورېدې. نو بس ته زه تا ته سوال کوم، مینت درته کوم چې زه به کنې د خپل مور پلار که لاړه شم هلته به کښېنم که نور خو ستا د مور سره زه دا ژوند نه شم تېرول غواړې. نور زه خو سره زه نه کښېنم. خیر زه تا ته سوال کوم ښځې؟ نه ټیک ده، خو ستا مور زما سره ډېره ناجیزه کوي، ډېره ناجیزه زما سره کوي. داسې ناجیزه خو د چا سره نه کوي که نه. زه خیر څه وکړم؟ زه د خپل قسمت نه حیرانه یم. کنې ستا مور او ستا پلار په مو باندې څونه جرګې کړي دي، کنې داسې خو زه چاله نه ورکولم. خو بیا اخر کې تا سره شپږمه جرګه باندې در کړم نو بس دی که نه. زما مور هم خیر دی پرون راغلې وه، هغې هم ماته دا خبره وکړه چې ګلمکۍ خیر دی ته مه خفه کېږه چې ستا خاوند څنګه راشي زه به تا جدا کړم. د دې سپو سره خو زه عمر نه شم تېرولی. خو زما په زړه باندې دا ارمان دی چې الله تعالی دې تا خپل پاکستان ته دې الله تعالی روغ جوړ راولي. خو بس که ته چې ما خپله ښځه ګڼې بیا به زموږ د پلار کره ځو. صحیح ده؟ اوکې یار وایي اوکې. ښه ومو کته ویډیو یار ډېره زبردسته ویډیو وه. نو ویډیو سیریس اخیستل نه دي پکار یار، جس یو مذاق و دا نه چې اوس پکې څه کسان وایي چې دا چل دی او دا چل دی. نو ویډیو یو مذاق و، یو ډېر ښه ایکټینګ یې وکړو یار. دی لکه مسافر و دیم زما خیال او ایکسپیرینس شی و چې کله دی کوم یو مسافر کور لرنګ وکړي ښځې سره څنګه خبرې کوي، مور پلار سره څنګه خبرې کوي او د هغې د طرف نه کمې خبرې دی له میلاویږي. نو ډېر مسافر هم یان دي پکې داسې هم وي چې خپل مسافر بچي ته د غم خبرې نه کوي، د کور د خوشحالۍ خبرې کوي. که کور کې جګړې هم وي هغه ورله نه وایي خو د خوشحالۍ خبرې ورله کوي. او ډېر پکې داسې وي چې څنګه کال وکړي به ډایرکټ
ولا مکر او فریادونه خزه شروع کړي ته ولا مور پلار هم د خزینه سر ټکای نو نی ګل پکار مسافرو سره ډېر په خوشحالي خبرې کول پکاري ځکه دی الته ټایم تیری او ډېر سخت ټایم تیری د موږ نه لري وي د خپل مور پلار نه د خزو بچونه لري وي نو دای سره د خوشحالي خبرې کول پکاري دی له څنګه نی ور کول پکار دا یو وړه غونتی ویډیو به تاسو سره ما پیش کوم امید لرم ویډیو برستا سو خوښ شي وي جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پیش کړئ والسلام